بسم الله الرحمن الرحیم. پښتنو نن سره دوه ډېر ښکلي ضروري الحمدلله خیر سره عزت پردې سره دوه ښکلي ضروري خبرې ته شیر کومه او هغه هم خاص کر د پلار امور باره کې د پلار امور باره کې پښتنو قدرمن شي دا ویډیو لازم وګوري خامخا دا ویډیو وګوري او ان شاء الله تعالی خیره پورې به ګوري. پښتنو د پلار امور باره کې یو دوه خبرې جو کومه چې ډېر خلک داسې یو هلکانې دا دې ځوانۍ کې هلکوالۍ کې پوه نه وي په څه باندې ډېر پوهېږي نه داسې حجره جومات کې ډېر ناست شوي نه وي د سبق ته حدیث ته دې ته ډېر غوږ نه ایښی بس مونځ وکړي او زر د جومات نه بهر راوځي بس وي مونځ هم وکړو که پلار امور دې تپوس هم وکړي نه وي بس موږ مونځ کړی دی نو د دې نه خبر نه چې د پلار امور څومره غټه درجه ده او څومره غټ عزت او حیثیت یو قدر عزت الله پاک دی له ورکړي پلار امور له. نو دا نن سبا هلکانې لا مثال کور کې د زنانۍ د جینکۍ رالویې شوي که نه د پلار امور قدر نه کوي مور ورته سوی هغه نه مني پلار ورته سوی نه مني هلکانې مور ورته سوی نه مني جینکۍ مور ورته سوی هغه دغه د مور پلار بس نه مني هلکانې لا جینکۍ که نه ځوانۍ په لیمیټ کې یو. نو زه پښتنو تاسو ته دا ریکویسټ در کوم چې د پلار امور ډېر قدر عزت کوئ. الله پاک د پلار امور له دومره قدر عزت ورکړی چې دې ته هزار وکړي هزار که نه نو سروالي بروالي به ګرځئ ګرځئ به یو کار به کوئ خو سمې به نه خوري. تاسو کار ته لاس اچوئ یو کار ته نه به سمې نه خوري. سمې به ولې نه خوري چې هغې کې به تاسو سره د پلار امور دوا نه وي د پلار امور دوا به نه وي پلار امور به وشي الله دې په تندر له وکړي سړیه زمونږ قدر نه کوي موږ پې څه کوو. لومبې د پلار امور ډېر قدر کوئ که مور هم نه وي د پلار قدر کوئ او که پلار هم نه وي د خپلې مور ډېر قدر کوئ. ډېر کسان داسې هغوی ویره زمونږ خو مور نشته ډېر کسان داسې هغوی ویره زمونږ پلار نشته. نو پلیز تاسو دا ریکویسټ کوم منت کوم چې د پلار امور ډېر قدر عزت کوئ. بله مین خبر دا ده چې لومبې زه مسټر رشید خان الحمدلله بې ادبي دې معافي ډېر بې ادبي مو ما نه م شوي الله مې دې معاف کړي توبه استغفرالله توبه استغفرالله. محمد صلی الله علیه و آله وسلم د دواړو جهانو سردار زمونږ خوږ نبي زمونږ پیغمبر علیه السلام هغه دا ویلو چې د مور او پلار ډېر قدر عزت کوئ. ابراهیم علیه السلام هغه پلار کافر هغه جي په اور کې وخت تېر کړی موږ دې د هغوی په طریقو باندې الله پاک وچلوي د هغوی په سنت طریقو باندې موږ په هغوی په لارو باندې الله پاک موږ بوځي. هغوی چې دی نو هغوی د پلار امور ډېر قدر کړی دی چې د هغوی پلار کافر چې د یو انسان پلار کافر که نه نو هغه خلک بیا څه وایي ویره دا پلار وله مړول پکار دي دا پلار وله وجل پکار دي ځکه دا سړی مسلمان دی پلار یې کافر دی. نو نه چې پلار دې وي کافر هم شي کافر که نه د خپل پلار به ډېر قدر عزت کوي. نن سبا په دې وخت کې په دې دنیا کې دا خلک ډېر داسې دي د پلار امور قدر عزت نه کوي چې بیا لږ وخت پس خبر شي نو بیا قدر عزت ورو شروع کړي خو بیا د هغې نه پس لږ ګډ وډ شي څوک د خبرې مبرې وکړي نو ګډ وډ شي. خو زه به انشاءالله ټول پښتنو دا ریکویسټ کوم چې کم هلکان کم مسلمانان کم پښتانه دا شوي دي نه پوهېږي نو خیر هغوی له زه دا ریکویسټ کوم چې پلیز د پلار امور ډېر قدر عزت کوئ خاص کر لومبې د پلار امور قدر عزت کوئ بیا د نور دنیا مسلمانانو پښتنو قدر عزت به کوئ لومبې به د پلار امور قدر عزت کوئ. او زه مسټر رشید خان دا مین خبره ده دا کومه که نه د پلار چې څومره غټه درجه ده د پلار ځکه والد صاحب چې لکه پلاري د بچو پلار د هغه دومره غټه درجه ده که نه چې دومره غټه درجه د بل چا نشته او زه په خپلو بچو باندې دومره حق دی دومره که نه که دی دا بچي داسې اور ته ور واچوي اور ته که نه نو اچولی شي دته اجازت دی که په دې خپلو بچو باندې د پاسه داسې اور غورځوي اور که نه دا بچي به غږ نه کوي لاس به هم نه اوچتوي دا وزرې نه وي وزرې به هم نه بره کوي وزرې به هم کته که د پاسه پې اور ورې اور که نه دی به غږ نه کوي. دا خپل بچي که زنانۍ او که نارینۍ او چې پلار دی پې له پاسه اور اچوي اور که نه نو دا بچي به یې غږ نه کوي ښه دته به بر هم نه ګوري ځکه چې هغه پلار دی. ټیک شو. بله خبرداره چې
چې پښتنو نن سبا زمونږ د پښتنو کې داسې هلکان دي چې هغه وایي چې یاره مثال زما خو بار ډېر غټ حیثیت دی او زما ډېر قدر عزت دی او ما د پلار کور کې ډب راکړو ما هم په پلار باندې غوسه وکړه ما پلار سره جنګ وکړو بس کور مې پرېښودو نه 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 دا به نه کوئ دا به بالکل نه کوئ ادر دی چې زمونږ په دې پاکستان کې داسې ښکلي ښکلي هلکان دي ښکلي ښکلي پښتانه دي او ایجوکیټډ پښتانه دي الحمدلله نو هغوی چې دی نو هغوی پلار کور کې وله سپېړه ورکړي ویټه کړي راګیره کړي نو هغوی پلار ته بره نه ګوري پلار ته بره ولې نه ګوري چې هغه پلار دی هغه مشر دی هغه په موږ باندې د غاک دی هغه موږ له مثال یو سپېړه راکړي موږ ووخي موږ وټکوي موږ به بالکل غږ نه کوو ځکه چې کم از کم هغه پلار دی هغه زموږ مشر دی موږ به د هغه سترګو ته ګورو موږ پیدا د هغه نه یو موږ الله پاک پیدا کړي د هغه نه یو زما ټولو پښتنو مرګو ته ټول دا ریکویسټ دی ټولو ته چې پلیز د مور پلار ډېر قدر عزت کوئ چې مور پلار هم نه بخي که نه نو الله پاک هم ګورې تاسو نه بخي ښه لومبی مین شی دا دی چې لومبی به د مور پلار قدر عزت کوئ بیا به نور دنیا کې خلکو سره ملاویږي خلکو به قدر عزت او تاسو د مور پلار قدر عزت وکړئ تاسو به الله پاک او د ټول دنیا د خلک پښتانه به ستاسو قدر عزت وکړي او چې تاسو د مور پلار قدر عزت نه کوئ که نه نو که ستاسو پښتنو لا په دنیا کې څومره دا کافر هم دي که ستاسو یې قدر عزت وکړو نو زما نوم به مسټر راشد خان نه ښه دومره ته وایم او لومبی زه به خپل ځان یاد کړم زه به ته خپله خبره وکړم زه به نه پوهېدم ما به پلار سره خبرې کولې خو داسې خبرې به مې کولې چې یو خبره به مې سمه کړله یو خبره کې به غلط شو نو ما ته به پلار وي ته په دې خبره کې غلط شوې هلکه چا خو څه ویلي نه دي نو ما به ورته یاره مشره وم چې راته غږ نه دی کړی خو هم بس دقسې چل دی وم نن خفه یم او تا به دا خبرې داسې کړې پلار سره به ما دا خبرې واړولې راواړولې نو چې بیا به زه شپې ویده شم زه به ډېر خفه وم ماله به خوب نه راته ډېر بېقراره به ما پلار سره داسې خبرې ولې وکړې زه به ډېر خفه وم بیا به ما وي یا الله پاکه ما نه اوس داسې یو کار وکړي زما نه پلار ما دوا وکړي او ما نه خوشحاله شي ما به هغه کار بې راسې کوو خو بیا به هم زما پلار زما نه خوشحاله نه و زه به خفه وم زما نه پلار ما نه ولې دومره خبرې هغه به وي یاره ارشده تا وي پرون دا خبره کړې په خبره زه خفه یم ما به د الټه معافي بیا غوښته ولې هغه زمونږ پلار دی زمونږ مشر دی موږ د هغه قدر نه کوو د هغه قدر به څوک کوي لومبی زه ټولو ملګرو ته پښتنو ټولو ته دا ریکویسټ در کومه چې نورې خبرې د دنیا کارونه لیکېږي به هر څه به کېږي هر څه کارونه به کېږي ډیوټۍ به کېږي پیسې به ګټو هر څه به کېږي خو د پلار او مور قدر به لازم کوو لازم به د مور او پلار قدر کوو بیا به وروسته د دنیا کارونه کوو او زه پلیز ټولو پښتنو ته دا ریکویسټ کوم پلیز مینت درته کوم ښه په انسانیت درته وایم ښه په عاجزۍ درته وایم د الله د رضا لپاره درته وایم ښه د زړه نه درته وایم چې پلیز د مور او پلار قدر وکړئ د مور او پلار قدر وکړئ که دا مور او پلار هم سبا نه وي که نه په دنیا به سروالي بروالي ګرځئ په دنیا به سروالي بروالي ګرځئ او ستاسو به ګورم بیا څه قدر عزت نه وي پلیز د خپل مور او پلار ښه قدر عزت کوئ او ښه په عاجزۍ ورسره چلېږي ښه په انسانیت ورسره چلېږي که مور او پلار څه خبره هم کوي تاسو ته جي تاسو دا خبره وکړه زه بې پوه نه شوم بیا دې دا تپوس کوئ او دا ورته ومایي چې تو دا ورته مه وایي وایي تاسو جي څه وي ما ته م اواز وکړو در دې په مونځ باندې ولاړ په مونځ باندې که نه او مور او پلار ته اواز وکړي نو هغه مونځ ماتوئ خو د مور او پلار هغه غږ له اواز له ورځئ په مونځ باندې ولاړ الله پاک دا ویلي دي الله پاک په حدیث کې ویلي دي په قرآن مجید کې ویلي دي ښې اسلامي خبرې دي ښه ښکلې خبرې دي او د دنیا مین لاره دا ده که نه هغه انسان به په دنیا او په آخرت کې په جنت کې به کامیابي انشاءالله تعالی که نه د دنیا کامیابي هم دی او د آخرت او جنت کامیابي هم دی او دوزخ نه دی الله پاک مونږ ډېر لرې وساتي استغفرالله توبه چې څوک د مور او پلار څوک د خپل مور او پلار قدر عزت کوي که نه څوک د خپل مور پلار قدر عزت کوي تاسو خو د هغه قدر عزت وګورئ که نه هغې انسان له به بار ګوره څوک ګوتې هم نشي وړلی ګوتې ښه تاسو ګوتې به ورسره هم نشي ټچ کولی هغه به الله پاک دومره یو روب دبدبه قدر عزت ورکړي او په داسې یو لیمیټ کې به هغه په داسې یو لیمیټ کې چې پښتانه به ورته حیران شي هلکه دا انسان دې څوک او دا څوک نه دی دا دې څنګه لیمیټ کې خبرې کوي دا څوک دی بیا به ورته خلک وایي چې دا دې پلان کې زوی دی وګوره دې د خپل پلار او مور ډېر قدر عزت کړي دا دې ځکه داسې دی که په اډه بازار کې ورته چا داسې ونه وي په اډه بازار کې نو زما نوم به مسټر رشید خان نه او الحمدلله ما ته هم خلک وایي یاره مسټر رشید خان داسې یاره رشید داسې ارشد یې داسې یاره رشید ورور داسې یاره رشیده پرون خو دغه ځای کې وي یاره پرون دې دا ویډیو کړې وه قسم په الله دا چې موږ کامیاب یو که نه دا موږ کامیاب یو صرف د مور د پلار د لاسه کامیاب یو مور او پلار نه به ښه عزت قدر عزت کوو سم کار به دې زده کوو هغې سره به سم په آیا عزت پرده کې کینو آیا عزت پرده کې پاسو غلطې خبرې خو دې سره څوک کولی نه شي مور او پلار سره څوک غلطې خبرې کوي مور او پلار سره چې ته غلطې خبرې کوې بار دنیا خلکو سره بیا ته څنګه خبرې کوې بار دنیا خلک به ته چې کېنه مړه په ارام سړي ته خو مور او پلار سره داسې خبرې کوې نو تا نه څه ګیله پکار ده
بیا د خلک دا خبرې کوي لومبی مین خبره بالکل ټارګټ خبره زما چې کم ټارګټ دی که نه پلیز پښتنو د ډړنه ته وایم خو په چوغو ته وایم خو په تیز درته وایم چې پلیز د مور پلار ډېر قدر عزت کوئ د مور پلار ډېر قدر عزت کوئ د مور پلار ډېر قدر عزت کوئ که په پاکستان کې که د پاکستان نه بهر یې که پښتانه دي که زما پښتانه مسافر ملګري ټول د دا ریکویسټ کوم چې د مور پلار ډېر قدر عزت کوئ خفه یې نه کوي ګورئ خفه یې نه کوي ګورئ الله پاک بیا تاسو خفه کړي خوشحالي به درنه نه وي خوشحالي به درنه داسې الله پاک روکړي که نه داسې چې تاسو پوه شئ ګډ وډ به وي شپه ورځ به ګډ وي د مور پلار هزارو د مور پلار هزار که تاسو قسم په الله کم انسان یې والي د اوسه پورې که وي وو که نه قسم په الله په دنیا کې به سروالی بروالی ګرځي کبره پورې به سروالی بروالی ګرځي پلیز د مور پلار ښه قدر عزت کوئ او مور پلار ته او جي نه جي ښه تاسو څه وي زه خو تابعدار یم بلکل او تاسو څه وي داسې مور پلار ته په طریقه خبرې پښتنو زما ښکلي پښتنو قدرمنو عزتمنو پښتنو زما نن دا ریکویسټ و تاسو ټولو ته او انشاءالله تعالی تاسو به زما دا ریکویسټ ښه منئ د خیر صاحب سیټ کوئ به تاسو به منئ چې لکه ارشد دا خبرې کړي دي د مور پلار باره کې نو ټیک خبرې کړي الحمدلله او زه ټولو ملګرو ته دا ریکویسټ کوم او انشاءالله تعالی زما خبر هم یاده را زما خبر یاده را چې تاسو ته ما ویلو چې ما کنزل بس کړي دي الحمدلله الله پاک لاک شکر دی الله پاک لاک شکر دی الحمدلله کنزل مې مکمل بس کړي دي نه داسې په ګپ کې چاته کنزل کوم نه په ویډیو کې چاته کنزل کوم نه دغسې کوم نه په کور کې کوم توبه استغفر الله دران داسې غلطي به ونه کړي توبه مې دې ستره کنزل به بالکل نه کوم او بله خبرداره چې دا خبره مې یاد پښتنو تاسو ته ما ویلو چې انشاءالله تعالی د خپلې باډۍ شو به در کوم او انشاءالله تعالی داسې شو به د خپلې باډۍ در کوم د خپل باډي بلډینګ د خپلې باډۍ بالکل اوریجنل باډۍ الحمدلله چې تاسو پوه شئ بیا کې بالکل مسټر رشید خان شیر دی شیر ببر شیر دی او انشاءالله تعالی زه مسټر رشید خان د بیگ ټایګر از بیک نیکسټ ویډیو کې به ګپ انشاءالله تعالی کوو او زه مسټر رشید خان به انشاءالله تعالی تاسو خپلې باډۍ دا شو در کوم که نه چې تاسو به انشاءالله تعالی منئ زه پلیز ټول پښتنو دا ریکویسټ اخیره کې بیا کوم چې د مور پلار ډېر قدر عزت کوي پښتنو دې ټیم کې د نالم اجازت د لوی الله په امان